دی چې د پیښور صرف یو علاقه د خیبر ټیچینګ هسپتال سره ډیر نږدې علاقه ده کینال روډ سره خوشا کې په یو غنټه کې دننه 12 کسان سپي اوچیچل مختلف سپیو هغوی الته خلک چیچلیو او هغوی الته زخمیان شویو هغوی بیا KTH خیبر ټیچینګ هسپتال راوستي شویو او ډاکټرانو دا وینا وه چې ډیر زیات جور زخمونه دي څه داسې خبره نه ده چې لږ غونتې کې چیچلي او بیا پریښي ډیر زیات هغوی خراب شویو دا اواره سپي یا دغه لیونی سپي چې کوم په لارو کې دي دا د یو ورځ خبره نه ده موږ ګورو چې تقریبا څه 2.5 کاله اول د پیښور ضلعي انتظامیه دا فیصله کړې وه چې لایف سټاک سره به هغوی یوځای شي هغوی ضلعي انتظامیه او پیسې ورکړي لایف سټاک به هغې دپاره خپل مختلف کلینکس کې دننه اوټیز چې کوم دي تیار کړي او لوکل ګورنمنټ به دغه لیونی سپي رانیسي چې کوم اواره سپي رانیسي به او د هغې به هلته نسبندي کیږي خو ویلې کېږي چې د وخت کې ټول معاملات انتهایي بالکل سوچ شوي دي ولې چې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ سپي نه نیسي او لایف سټاک وایي سپي راوړی نو موږ باید دلته کې د هغوی نسبندي وکړو یو اندازې مطابق کوم چې د هیلث ډپارټمنټ خپل فګر دی کال 2013 کال کې په پوره صوبه کې 29,000 او تقریبا 9,500 خلک دغه سپو چیچلي دي په پوره صوبه کې دا ډیټا د هیلث ډپارټمنټ خپله ده د آخرتي کم چې دغه اسپتالونو ته راغلي دي چې دا خلک راشي د هغې نه پس بیا څه کیږي دا ډیټا موږ سره نشته دی ژوندي دي که مړه دي که تکلیف کې دي دې وخت کې موږ سره ډاکټر مصطفی عالم صاحب ټلیفون دار موجود دی او هغوی د سکن سپیشلیسټ هم دي پبلک هیلث باندې هم ډېر زیات پوهېږي سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه موږ خبره وکړه چې په پوره صوبه کې 29,000 نه زیات خلک دغه سپو چیچلي دي 13 کال عام کس په دې نه پوهېږي چې آیا دا کس بچ شو مړ شو یا هغې نه پس هغه سره څه شو لږ هم په دې پوهې کوئ چې کله دا سپی یو کس وچیچي د هغې نه پس هغه سره بیا څه کېږي السلام علیکم څنګه چې تاسو خبره وکړه چې 13 کال چې کوم ډیټا د هیلث ډپارټمنټ تاسو ته پرووایډ کړی دا هغه تقریبا 29,000 خلک داسې دي چې هغه سپوچي چلی دي او هغه هاسپټلز ته راغلي دي که تاسو وګورئ د هاسپټل اکسس چې کوم دی ډېر خلک سپي اوچي چی خو هغوی هاسپټل ته هغه کسان راشي چې کوم زیات زخمی خلک یا زیات تکلیفي عموما که تاسو وګورئ خلک پټی مټی وتړي خپل علاج وکړي یا هلته حکیم ته لاړ شي یا څه نه وي نو هغه ډیټا چونکې موږ سره اویلیبل نه ده نو دا شو کوي چې یاره دا ډیټا چې کومه ده که په یو صوبه کې صرف 29,000 کسان مونږ ته هاسپټل ته راځي اټ مینس چې کم از کم د دې ډبل به هلته کې دا کیسز به خامخا موجود دي دا بیماری چې کومه ده دا کم چې مونږ ته دا کم تاسو ذکر وکړو چې په پیښور کې په یو غنټه کې 12 کسانو ته دا سپوچي چلی دي او ډېر ډیپ وونډز جوړ شوي دي هغې ته چې کوم دي ټیک شه دا بیماری دې ته مونږ ریبیز وایو ټیک شه د سپو د کم چې سپي دي هغې چې اوچیچي مونږ اکثر دې د په خپله ژبه کې لیوني سپي وایو لیونی سپی هغه دی چې کم سپي ته ریبیز وایرس لګېدلی دی او هغه چې کوم دی هغه کې ساین سمټمز راغلی وي او دا دینه یو زونوټیک دا ډیزیز دی دا ریبیز چې کوم دی زونوټیک مونږ هغې ته وایو چې کوم د ځناورو نه کومه بیماری مونږ انسانانو ته لګي ټیک شه نو دا چې کوم دی سپي کې چې کله دا وایرس موجود وي نو هغه اولنې څو ورځې چې کوم دی هغه بالکل نارمل وي په هغه کې هم سمټمز نه سپی به بالکل ټیک ټاک ګرځي به خو چونکې هغه کې وایرس موجود دی او هغه که مونږ اوچیچي یا چک را باندې لګي یا غاښونه یا ایون سکریچز په مونږ باندې راولي نو د دې چانس شته دی چې هغه وایرس چې کوم دی زمونږ باډي ته راشي نو مونږ اکثر هغه سپی مونږ وایي چې نه دا خو لیونی نه دی سم دم سپی دی خو دا چانس هم شته چې په دې هم دا وایرس موجود دی بیا دویم دا چې څو ورځې تېرې شي بیا په دې سپي کې هغه ساین سمټمز راشي دا سپی چې کوم دی د هغه خولې نه لاړې راتلل د هغه سپي چال چې کوم دی هغه نارمل نه آب کوکو ګرځي آب پروت بی آب یو بیمار غوندې شکل ورکوي دا سپی چې کوم دی نو دا ټایم چې کوم دی په ده کې هم دا سمټمز ډیولپ شوي دي دا سپی چې کوم دی دا د دی به په ځمکه باندې لوغړېږي به د ده چې کله برین انوالو شي دا هم چونکې د انسان په شان انسان کې هم دا شان وي چې کله دا وایرس لاړ شي یو سپی به په خپه باندې وچیچي نو هغلته به زخم چې کوم دی هلته نه دا باډي دا زی او آخره کې لاړ شي سنټرل نروس سیسټم ته زموږ نروس سیسټم چې کوم دی هغه انوالو کی هغې نه پس په مونږ کې هغه سمټمز راشي شروع کې مونږ که یو انسان وچیچي نو هغه ته راشي اول خو به هغه ځای خوږېږي وینه به ترې راځي زخم به وي هغې نه پس په ده کې ورو ورو تبه را روانه شي فلو غونده کې سمټمز راتلی شي الټیانې ورته راتلی شي ستړی پن دا ویکنس کمزوري پکې راتلی شي ورو ورو چې کوم دی دا ډیپینډ کوي په
دغه باندې چې څومره ډیپ چې چلے زنه دای چې معمولی غونډه کې زخمی یا سکریچي نو په دې خلکو کې دا وایرس چې کوم دی سیمټمز ډیولپ کېدلو کې ډېر ټایم لګي دی شي انکیوبیشن پیریډ چې کوم دی دا تقریبا 3 ویکس د پس شي 2 هفتو نه پس دا ورو علامات شروع کېدل شي کله دا نو سر دا وایرس کا د انسان ته ترانسفر شي څنګه چې و د زرا او شپږ نیم سوا خلک سپو چې چلی دي بچ کېدو چانس څومره دی کې ګوري که او د زرا داسم کې دی چې هغه نارمل سپوچي چلی وي چې شو هغه کې چې کوم دی دا وایرس موجود نه وي نو هغه به ایمیډیټ ډیټیک شي هغه کسان خو صرف هغه زخم ټریټمنټ وشي او سیمټومټیک ټریټمنټ وشي نه هغه ټیک شي او کچاته داسې ځنه خلک داسې سپوچي چلی چې هغه ته ریبیز وي او ریبیز دي توشي نو یو ځل چې کله ایمیډیټلی هسپتال ته راشي او د ټایملی ویکسینیشن د دوشي او ټایملی د ټریټمنټ وشي نو د 100% د بچ کېدو چانس دي چې کله ټایملی وشي ټیک شو خو که ټایملی د ټریټمنټ خپل اونکو او اورزه په تیر شوي او یو ځل د باندې ساين سیمټمز ډیولپ کېدل شروع شو سپیشلی د سی ان اس والا چې کوم سیستم دی نو د بیا 100% چانسز دادي چې د ډیث کیږي